پاکستان سره یو ځل بیا د دوستۍ یو ډیر غټ مثال قائم کړی دی. انډیا ته هم یو ډیره غټه دمکی ورکړې ده د پاکستان په سر باندې، او پاکستان ته د یو بل جهاز په گیفت کې ورکولو اعلان کړی دی. اصل کې دا جهاز به پاکستان ته چاینا له طرف په 2027 کې ملاوېدو، خو د پاکستان ښه پرفارمنس په وجه باندې د انډیا او پاکستان چې کم جنگ شوی آی کې د چاینا سامان پاکستانیانو استعمال کړو د پاکستان ایر فورس. نو اوس په هغه سامان باندې کامیابی اغشتو باندې چین پاکستان ته یو بل ډیر غټ گیفت ورکول ولده، یو ډیر غټه ټیکنالوژي پاکستان ته ورکول ولده. مکمل تفصیلی در سره شریکوم. انډیا ته څه دمکی ورکړی ده پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو، ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ډیټیل طرف ته راځو، خو هغه نمخ کې کچری تاسو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګوي نو زمونږ په حکیم آباد نوخار کې خپل دفتر دی، خپل سٹور مو دی، تاسو زمونږ سرویسز شته شي ډیر په کمترین ریټس باندې به تاسو لا دغه سولر سیستم مونږ په کورونو کې لګو. جی راځي تفصیل طرف ته راځو. چاینا باندې خبره کو، چاینا پاکستان ته کم جنگي جهاز په گیفت کې ورکول ولده. نو چاینا اعلان کړی چې موږ پاکستان ته په دې کال کې د اگست په میاشت کې J-35A جنگي جهاز ورکو. جی په دې کال کې 2025 کې مخکې چین وی چې دا په 2027 کې پاکستان ته موږ ورکو، خو اوس والله په 2025 کې ورکي، ځکه چې پاکستان د انډیا خلاف په جنگ کې ډیر ښه پرفارمنس کړی دی. نو دغه جنگي جهاز J-35A چې کوم دی J-35A دې جهاز کې 5th جنریشن ټیکنالوژي ده. دنه مخکې چې کوم جنگي جهازونه دي کې 4th جنریشن دی، 3rd جنریشن دی، دا 5th جنریشن دی. جنریشن مطلب دا دی کې ټیکنالوژي ایڈوانس لیول والا ده، د کې سټیلث ټیکنالوژي ده. مطلب د یو بل ملک حدود لوردن نکیدې شي دا جهاز ال خپل اپریشن کول شي، او دا غیر ریډار سیستم کچري اپډیټډ ریډار سیستم نه وي نو دا غیر ریډار سیستم د نشي رانه ویله و پته هم نه لګي کچري غیر خپل ریډار سیستم اپګریډ کړی نه وي. اوس دا سټیل ټیکنالوژي د پدې کې نو د لپاره به تاسو یو خپل ریډار سیستم هم اپګریډ کې ریډار سیستم ته به هم ترقی ورکړي چې دا جهاز رانه سي. په حال دا جهاز چې کم دی لا یو ریډار هم نه رانه سي، لکه کوم چې آوټډیټډ ریډار سیستم په مختلف ملکونو کې لګیدلی نو هغه ملکونو دا جهاز نه درانی ولې، بل د جهاز چې کم لیمټ ته هغه هم سیوا دی. د ځان سره میزایل هم په زیات تعداد کې مطلب درون میزایل ځان سره خېجول شي، اده سپیډ هم تیز دی د نورو جهازونو په نسبت باندې. نو دا ایڈوانس لیول د 5th جنریشن جهاز دی. دا بوز د پاکستان ایر فورس ته د چاینا طرفه ملاویږي. جی اوس چاینا انډیا ته صدم کی ورکړی دا چاینا انډیا ته ویل دي کچری تاسو د سینتاس پاکستان سره چې کوم تاسو د سینتاس معاهده کړی ده او تاسو دا غي بار بار وایلیشن کوي او پاکستان باندې او بندوي نو موږ هم په تاسو او باندې کو. د انډیا سره اداسه علاقې چې پاغه د چاینا نه او ورزي نو یو لویلی کچری تاسو د پاکستان د سینتاس معاهده وایلیشن کوي نو موږ هم په تاسو او باندې کو، تاسو پاکستان باندې او بندوي موږ په تاسو باندې کو. اصل کې د چاینا او د انډیا ډېرې جګړې شوې دي او چاینا د انډیا نه څه هم قبضه کړی دی. د چاینا چې کم فورس ته هغه د انډیا په فورس باندې ډېر زیات مطلب مضبوط دی. تاسو به چرته نه وکټلی چې انډیا د چاینا خلاف خبره کوي، ځکه چاینا ول ډایرکټ سترګو کې سترګې ور کوي. چاینا د انډیا نه څه کې چې چاینا واحد داسې ملک ته په دنیا کې چې د امریکای له هم سترګو کې سترګې ور کوي. جی نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو خپل رائے کمنټ کولای شئ. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.